نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون صدق الله العظيم. سورة الأنبياء 2 نمبر آیت دی فمخی رکو کی اللہ رب العالمین قدرتی کامل بیان شو پدی رکو کی ہم دا اللہ جل شانہ قدرتی کاملہ ذکر کی پدی رکو کی اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا مشرکان و کافران و سرا طریقہ دا مناظری خی چی پیغمبر علیہ السلام تردوین تپوسو کا چی پتا سباندی دا اللہ پاک دا طرف نس تکلیف او مصیبت راشی دشبی یا دورزی نو دا دغ تکلیف نا حفاظت بتاسو تاسوک در کی دا خو یقینی خبر دا چی دا اللہ نا علاوہ بل سوک تکلیف نا حفاظت نشی ورکولا بیا اللہ پاک بھی تو فرمائی چی آیا کافران استاد دا پار نور خدایان اشتا چی تاسو بزمن نا بچ کی کبیل فرز تاسو دا خدایان دیم تاسو پا خیال کی نو دی دا خپل زان مدد نشکولی او ندی سرا زمن سب قسم دا مرگیتیات تعلق شتا نو دی چی تاس عبادت کوئی ستاسو با مدد سو کی کافران خدایان دا دا خپلو زانونو مدد نشی کولو نستاسو بلا سو مددو کی بلکہ دا کافرانو تاسو اگوری چی پا دنیا کی من تاسو تا جن در کڑی ستاسو پلارانو تا من جن ور کڑو تردی چی پا دی باندی من دیر دیر عمرون تیر کڑی اس کافرانو تاسو لگ دا عبرت نکار واخلی ستاسو دا کفر فضا ختمی دن کی دا تاسو گوری کافرانو اگرچہ تاسی ابتدا کی دیر ہوئی مسلمانان کمو لیکن مسلمانان ساتھ دا ساتھ لگیا دی اسلام کے بار بار داخلی دن کے خلق دیری گی او کافرانو تاسو کمی گئی تاسو قبضو حکومت کمی گی دا مسلمانانو قبضو حکومت جاتی گی تاسو عبرت تو آخری کہ مسلمانانو پا دین باندے تاسو ایمان نوڑی آیا تاسو با اسلام پا مقابل کی غالب شئی نو دا یقینی خبر دا کہ دا اسلام پا مقابل کے سو غالب کی دین شی بل اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخبل ذمہ داری بیانی پیغمبر علیہ السلام دے کافرانو تو آیا جز تاسو دا اللہ پاک پا وحی سر یرو دا اللہ دا عذابن تاسو یرو زکچ اللہ پاک ما تو وحی نازل کی او دا حقی وحی پا ذریعہ سر تاسو دا اللہ دا عذابن یرو تاسو او یری گئی نافرمانی دا اللہ مکوئی پا اللہ بان ایمان روڑی دا اللہ کتاب قرآن امانی او دا اللہ جل شانہو پیغمبر امانی پا دیکھ کے استاز دا پارا کامیابی دا لیکن اللہ پاک نبی علیہ السلام تو فرمائی کہ دا کافران پشان دا کنو دی وگن اشتا لیکن دا حق اوریدل پی نکوی نو دا کافران دی کدی تتزان دیر جات ستڑی کی دا آخرت یرا دا قبر یرا دا عذابون و وعیدات و تطول غورے دا کافران پشان دا کنو دی لگا سنگا چی او کون انسانی او کون انسان تک آوازون دیرو کی دیر او یری دی آواز نوری دا کافرانم دا حق اوریدل نکی
دی پشان د کڼو پشان دی आवाज اوریدل نه فایده نشي اخیسته اگر چې اوریدل کوي لیکن فایده ترې نه اخلي او بیا د کافرانو د دنیا عذاب تذکرہ ده که په کافرانو باندې دنیا کې سم معمولی عذاب راشي دا کافران پدې دي کې بیا واویلا شروع کی چغه فریادونه شروع کی او دی بیا وای هي افسوس زمنګ د پاره منګ ظالمان یو هلاک شو برباد شو منګ ظلم او کفر کړی دي لیکن هغه وخت د आवाज کوي کله چې پدې باندې څه تکلیف راشي بیا الله پاک د قیامت د ورځې دا تلید اعمالو دا غي تذکرہ فرمایي کله چې د قیامت ورځ شي الله جل شانه به د وزن د اعمالو د پاره یو تل ولګي هغه به انصاف تلي باغي باندې اعمال تلل شي په یو تل کې به نیکی تلل شي او په بل تل کې به ګناهونه تلل شي تر دې چې دا ډیر لوی تل چې د هر انسان عمل به پدې کې راځي د یو انسان عمل به متتل نه زیاتیږي نه لوی تل او پدې تل کې به چې څومره عمل چا کړی وي تر دې چې د غنم د اورید دانه برابر یو عمل چا کړی وي کدا نیکی وي او کدا بدی وي دا په دې تل کې معلوم وي الله بدام په دې تل کې تلی او الله پاک کافی حساب کوونکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو پیری او صحابي راغی چې دې زما سره غلامان او نوکران دي کله کله غي زمانہ فرمانه او مخالفت کې دما خبره نه مانی زوت غصه شم او زوت بدر دی وې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو فرمایل کچری دوی نافرمانی کړی وي او تا ورته بدر دی وې او د الله په دربار کې تاسو حاضر شئ او استاد بدر دی دا غوی د نافرمانی نه زیات وي نو دا غي چې کوم ګناهونه دي هغه ګناهونه په اخره کې تا تبار کړی شي ستا پته لکه با اول چې تا سره کمی نیکی دي دا غبدر د په مقابل کې وتانه نیکی لاړ شي او کچری بیام دا غي هغه بدل خلاص نشي نو بیا به د هغوی ګناهونه پتا باندې بار کړی شي تر دې چې غیب د ګناهونو خالی شي او ستا چې کوم د نیک اعمال هغه بدل ده تا چې کوم نیک اعمال کړی آبم در نه لاړ شي متاثر بخپل ګناهونو پیټم شي او تا چې چاته بدر دی ویل دي دا غي د ګناهونو پیټي به متاثر شي نبی عليه الصلاه والسلام بیا د آیت ورستو وندع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا او بیا الله پاک د موسی علیہ الصلوۃ والسلام او د هارون علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت تذکرہ مختصر فرمایي چې موږ موسی علیہ السلام او هارون علیہ الصلوۃ والسلام ته کتاب تورات ورکړو او دا کتاب هدایت دا کتاب رڼا وا د حق او د باطل فیصله کوونکو دا کتاب د زړونو رڼا وا دا کتاب د متقینو پرهیزګارو د پارواز او نصیحت بیا د متقین صفات ذکر کیږي متقین هغه خلق دي چې د خپل رب نه په غیبانه طریقې سره یریږي کسو کې ویني او کسو کې نه ویني په هر حالت کې د الله نه یریږي نافرمانی نه کوي او دې د قیامت د هیبت نم یریږي قیامت وته مختوي قیامت وته یاد وي او چرته دې الله نافرمانی نه کوي او بیا الله پاک د قران کریم صداقت ذکر کوي چې دا قران کریم دا نصیحت دی دا ډېر مبارک کتاب دی او دا منګ نازل کړی دی آیا کافرانو تاسو دین انکار کوي قران کریم د برکت کتاب دی چا چې سره څومره تعلق قائم کو هغه عمر د قران کریم نه د خیر او برکت حاصل کی نو الله جل شانه فرمایي قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام من يكلؤكم سوق بچ کی تاسو باللیل پشپکی والنهار و پورس کی من الرحمن دا عذاب دا رحمان ذاتنا بل هم بلکی دوی چی دی عن ذکر ربهم معرضون دا ذکر دخبل ربنا اعراض کون کی دی ام لهم آلیات تمنعهم من دوننا آیشتر دی کافران دا پار خدایان دوی تمنعهم چی بچ کی دوی لرا من دوننا زمن دا تکلیفنو دا عذابنونا لا يستطيعون نصر انفسهم
دوی طاقت نلري د مدد د خپل ځانونو ولا هم منا يصحبون او نه بد دوی سر زمون طرف نمرګتیا وکړي شي بل متعنا هؤلاء وآباءهم بلکې منګه فایده ورکړي دا هؤلاء دوی تا وآباءهم او دوی پلارانو تا حتی تر دې پوری طال علیهم العمر چې وګد شل پدی باندې عمرنا افلا يرون ينغوري دا کافران ان ناتي الارض يقينا منغراتل کوزم کتا ننقصها منګه کمو من اطراف یاد طرفنا دا کافران زمک کمو اسلام غالب کو افهم الغالبون آیا دوی غالب کیدون کی دی قلتو فرمے پیغمبر علیہ السلام انما انذرکم بالوحی یقینا زیروم تاسو بالوحی بوحی سرا ولا يسمع الصم الدعاء او ناوری کان آواز کافران پشان د کڼو دي اگر چې आवाज ووري لیکن په د پناخ لګوي چې دوی کان دي اذا ما ينذرون کله چې دوی او يرول شي ولا امستهم نفحه من عذاب ربك او کچره ورسیږي دي کافران ہوتا یو بکید عذاب درفتا یو معمولی او عذاب درفتا ليقولن خام غابوا اذا كافران یا ویلنا افسوس او هلاکت زمنګ د پارا انا كنا ظالمین یقینا منگو ظالمان کافران بیا ود اقرار کوي لیکن عذاب چراشی بیا ود اقرار پیدن نور وندع الموازین القسط او من بکیدو الموازین تلا القسط د انصاف ليوم القيامه بورز د قیامت باندې فلا تظلم نفس شيئا فالظلم بنسكول فهس يو نفس باندې د حیثیت وان كان مثقال حبه من خردل اگر کوي دا عمل مثقال حبه من خردل فاندازي د دانې د اوري شرشم اتینا بها من برولدا وكفى بنا حاسبين او کافی من حساب کوونکې ولقد اتینا موسى وهارون الفرقان او پتاقی سره من ورکړو موسی عليه السلام او هارون عليه السلام ته الفرقان جو کتاب چې د حق او د باطل فرق را وستون کیو ودویا ان او رڼاوا د زنونو د پار د هدایت رڼاوا وذکرا للمتقین او واعظ نصیحت او د متقان او پرهیزګارو د پارا الذين يخشون ربهم بالغيب متقانا کسان چې یریږي د خپل ربنا بالغیب فغیب بد خلقو کې وهم من الساعه مشفقون وبي د قیامت د يرنا مشفقون یریږي وهذا ذکر مبارک او دا قران کریم چې دی ذکر مبارک دا نصیحت د برکت دی انزلنا من دا نازل کړی دی اف انتم له منکرون آیات سے کافرانو دی قران کریم نه انکار کوونکې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین